تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیبیہ پا مقام کی کلا دا عمرے ادا کوننا مکی مشرکانو بند کرل او پا حدیبیہ مقام کی پڑاو غرزو داغوی دا طرفنا بار بار خلق راتلل خداغوی تسلی نکی دلا او خطر محسوس کو چې چرته مسلمانان زموږ سره جنگ ونه کړي او دوی مداش زمونږه عربیت پښتو خرابېږي با خلک به راته پیغور کوي که دوی راشي موږ عمره وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم بیا د خپل طرف نه یو صحابي لېږلی و خو د هغه قتل اراده دوی کړې و هغه ترې واپس راغی او بیا عثمان ابن عفان رضی الله عنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیگلو او چلاړلو نیو خدا غپا لنګ پورته باندې اعتراض وکړلو یا لنګ دی ولی پورته دی دا ښکته کا عثمان ابن عفان ورته ویل دا چې کوم زموږ صاحب دی پیغمبر دی دا دغه طریقې کار دی دا نه ښکته کیږي او دوی مې ورته وویلو چې عمره وکړه ستا خو هسې م راغلی که نه بس طواف هم وکړه سعی م وکړه عمره وکړه بس ستا کار خو وشو. عثمان ابن عفان ورته ویل چې پیغمبر نه کړی عثمان به څنګه کوي زه نه کوم. بهرحال عثمان ابن عفان رضی الله عنه دوی سره مذاکرات وشولو بیا د مسلمانانو سره پټ ملاقاتونه وشولو او هغوی ته د نبی علیه السلام پیغام ورسو چې انشاءالله فتح را روانه ده لږ وخت دی تاسو صبر کوئ. په دې د وخت کې چې دی عثمان ابن عفان زیات اثار شولو ځکه دوی ته وخت وغوښتلو چې ته زموږ سره مذاکراتو له راغلی خو موږ فوراً فیصله نه شو کولی ته به ایسارېږي زموږ سره او موږ به مشاورت کو په خپل منځ کې خبرې به کوو بیا به تا ته جواب درکوو به. عثمان ابن عفان ویل ټیک ده. عثمان ابن عفان ایثار شولو او ورځې پکې لږې ډېرې تېرې شولې وخت ډېر تېر شولو نو دا پروپیګنډا او یو آواز مسلمانانو غوږونو ته حدیبیې ته ورسېدلو چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه شهید کړی دی ځکه نه دی راغلی او ایثار شولو. دا اطلاع نبی صلی الله علیه وسلم غوږونو ته هم ورسېدله. هر چا چې کړې وه په کم نیت یې کړې وه سازش و څه شی چې و نبی علیه السلام چې کله واورېدل ډېر زیات پریشانه شولو او ویل دی خو که کړی دا کار دی خو ډېر ظلم او زیاتی به کړی خلک خو سفیر نه وژني دا ټولو دنیا قانون دی چې کوم انسان په سفارتکارۍ کې د مذاکراتو دپاره لاړ شي هغه ته امن وي. نبی علیه السلام ته مسلمه کذاب هغه وخت کې دوه کسان خپل خلک رالیږلي ډېرې غلطې خبرې وکړې. نبی علیه السلام یې ته د وجلو قابل یې وجنه وجلو چې زړه مې غواړي چې مړه م کړم داسې غلطې خبرې هم وکړلې خو سفیران یې د دنیا قانون هم دا او د اسلام وینا هم دا اسلام قانون هم دا چې کوم انسان د سفارت کردار ادا کوي راغلی دی او سفیر شوی دی هغه ته به امنیت وي هغه چې څومره غټ دشمن سفیر هم دی هغه ته به څه نه وی. نبی علیه السلام وفرمایل چې دا خو د سفارتکارۍ د قانون خلاف ورزي وکړله سفیر خو خلک نه وجني. نبی علیہ السلام هم پریشان دی صحابه کرام پریشان دی اوس به څه کوو نو نبی علیہ السلام د ونې لاندې لاړلو کېناستلو او راځئ او بیعت په دې خبره کوو چې د عثمان ابن عفان بدل به اخلو یا به ځان مړه کوو دلته هغې نه پس به ځو. د مکې د خلکو خلاف د جهاد اعلان صحابه کرام ټول په دې خبره راضي شول چې بالکل موږ د عثمان ابن عفان بدل باخو.
نبی علیه السلام د کیکر ونه و چې هره ونه وه د هغې لاندې کېناستلو او نبی علیه السلام له به صحابه کرام راتلل او نبی علیه السلام سره به زبانی هم اقرار کولو چې موږ به د عثمان ابن عفان بدل اخلو ځان به مړه کوو او هغې نه پس به موږ قلاریږو د مکې د خلکو نه بدلل صحابه کرامو د وینا سره به لاس هم میلاوهلو چې حکم ته مصافحه وایي بیعت دغې ته ویلی شي د خبرې د وینا د مضبوطیا لپاره د ژبې د وینا د مضبوطیا لپاره لاس میلاوهل د نبی علیه السلام په لاس کې به خپل لاس ورکړلو دا نبی صلی الله علیه وسلم بیعت شروع کړلو نو صحابه کرامو یو ډله د صحابو هغه چې هغوی په مرګ بیعت وکړلو چې بلکل موږ به ځان مړه کړو زموږ بیعت دی په دې باندې او یو ډله د صحابو هغه دا وه چې هغه ویل مونږ د بدل باندې بدل به اخلو که مړه کیږو که جمد کیږو نو بس دواړه به په مرګ باندې و تقریبا او ویل به نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا ویل مونږ خلک یو چې موږ بیعت کړی د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مرګ باندې او په جهاد باندې مونږ به همیشه جهاد کو سو پورې د عثمان ابن عفان بدل نه یاغستی نبی علیه السلام لاس نیولی یو لاس د نبی علیه السلام سره 1500 صحابه کرامو تقریبا د دوی بیعت خو ډېر وخت اخیستلو د نبی علیه السلام دا لاس تړی شوی و نو بیا غالبا عمر رضی الله عنه راغی د نبی علیه السلام لاس مبارک یې ونیولو بیا به خلکو لاس میلاوهلو خلک کس به راتللو زبانی خبره به هم کوله لاس به هم میلاوهلو دا بیعتو د نبی صلی الله علیه وسلم عمر فاروق او عبدالله ابن عمر اخوا ناستو عمر فاروق عبدالله ابن عمر ته ته ورشه دا څه سره شته ټول خلک راجمع شوي دي چې راغی اخو بیعت شروع عبدالله ابن عمر اول بیعت وکړلو بیا پلار پسې ورغی ویل بیعت شروع دی عمر فاروق راغی غم بیعت وکړلو عبدالله ابن عمر دوباره بیا هم بیعت وکړلو ځینې صحابه کرام د الله رسول سره دوه ځله چا درې ځله بیعت کړی دی بار بار راتاو شوي دي او نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه بیعت واغستلو په دې خلکو کې یو سړی منافق راغلی و چې هغه بیعت نه کول غوښتل او د سرې اوښې مالک و اوښتې ګډه وډه شوې وه خلک ورته د بیعت وکړم ویل د اوښ را پیدا کړم نو بیا به ګورو د بیعت سره ویل بیعت دومره ضرور نه دی لکه کله ناکله چاته د اسلام او دین او جهاد خبره کوي پیمړې او شعر وړه چې وګټو بس دا غټ جهاد دی که نه او یو 2 روپۍ چې وګټو بس دا غټ جهاد دی که نه نور څه وکړو یا دا خلک د دین سپکوالی کوي خلک دا منافق هم دغه وویلو ویل مړه چې دا اوښ را پیدا شي بس دا غټه خبره ده که نه یو شعر وړه وګټو بس دا غټه خبره ده دغه اسلام او دغه دین دی بس دا منافقانه او کفرانه خبرې دي زموږ په معاشره کې مسلمانان کوي د دې خبرو نه پرهیز پکار دی نبی علیه السلام ته چې کله اندازه وشوله د دې اوښه بیا را پیدا شوله د دې اوښې شاته پټ شوی او نه کولو بیعت نبی علیه السلام یې پرېږده وایي منافق یو کس په دې کې و چې بس په خطا کې به راغلی و نو ورنه ټول منافقان پاتې شوي وو یو منافق هم نه و راغلی او چې کوم دیهاتیان خلک هغه هم پټ شوی ده خو مرګ له تللي ویل هغه هم په دوم پسې دلته راتله موږ اوس پسې جونګه مړه کوي چې کوم خلک د مرګ نه رېدل بس هغه نبی علیه السلام چې کله صحابه کرام تقریبا مکمل شو د عثمان ابن عفان متعلق خپل نیابت پیش کو نبی علیه السلام ویل زه نایب شوم د عثمان ابن عفان ویل که عثمان ابن عفان جمدی وي نو خپل خیله یې رس راواغستلو ویل دا لاس زما او خپل ګس لاس راواغست ویل دا لاس د عثمان و نبی علیه السلام خپل ښی لاس او ګس لاس چپ لاس دواړه یو ځای کړل ویل د عثمان دپاره هم په جهاد باندې بیعت صحابه کرام فرمایي ویل مونږ داسې وپسخېدلو دې عمل ته چې کاش دی د عثمان په ځای مونږ هلته شهیدان شوی وی او مونږ هلته وی ځکه نبی علیه السلام
د خپل لاس نه د عثمان ابن عفان لاس جوړ. دا ډېر لوی اعزاز و د عثمان ابن عفان دپاره. او صحابه کرام فرمایي دې عمل ته مو ډېر وپسخېدل، ډېر لوی برکت والا عمل و. نبی علیه السلام په خپلو صحابو اعتماد څومره و. د خوارجو په هغه زمانه کې خلکو ته مسلمانانو ته ویل عثمان ابن عفان خو په بیعت کې نه و. عمر فاروق ته فرمایي نو بیعت شوی د چا لپاره و؟ بیعت خو شوی هم د عثمان ابن عفان دپاره و چې موږ به بدل الو، انتقام به الو. د بیعت الرضوان مقصد و د عثمان ابن عفان رضی الله بدل اغستل، دغه بدل به الو. د جهاد بنیادی مقصد وي اعلی کلمت الله، د دین غلبه. خو کله به د کافر نه انتقام اغستل هم دام جهاد دی. کله به دغه خبرې ته نه رسیږي دغه کافر به ظلم کړی او زیاتی به کړی، هلته به انتقام آلی، بدل به اخلي. د بیعت الرضوان بنیادی مقصد د دې جهاد چې و هغه د عثمان ابن عفان انتقام او بدل اغستل. موږ خلک په دین نه پوهېږي، بیا کله ځان نه خلک خبرې کوي، بیا بس مړه بدلې سنه دا مقصد جهادي، دا خو بدل اغستل دي. بدل اغستل هم جهاد دی، نبی علیه السلام کړی دی که نه. صحابت سوره فتح راغلی ده او الله تعالی په قرآن شریف کې ویلی دي چې لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله ورته ویل چې کوم خلک د ونې لاندې رالل تا ته او تا سره بیعت کړی دی، الله وایي زه ترې رضا یم. او نبی علیه السلام فرمایي د بیعت الرضوان چې څومره خلک د ما سره چا بیعت کړی دی هغه ټول جنتیان دي. ویلو دومره لوی بیعت په مرګ باندې بیعت سره سوال خبره خو نه وه. د نبی علیه الصلاة والسلام دې حدیث هم زموږ ته مشهوره دا ده چې لس صحابه کرام دي عشره مبشره چې هغه جنتیان دي. دې روایت نه معلومیږي چې د دې 1500 صحابه متعلق نبی علیه السلام ویلي چا ما سره بیعت الرضوان کې شامل شوی بیعت یې کړی جنتیان دي. عشره مبشره په یو مجلس کې ناستو، نبی علیه السلام فرمایي ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، عبد الرحمن فی الجنه، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنه، زبیر فی الجنه. لس صحابه کرامو نبی علیہ السلام فرمایي دا په جنت کې، هغه ته عشره مبشره وایي. لس صحابه کرامو چې نبی صدا پنځلس سوه دا د هغې سره ټکراو نه دی. دا سیرت هم دې دپاره موږ وایو چې موږ لږ په دې دین باندې خلک به پوه شو دا دین څه شی دی. نو کله ناکله د جهادو مقصد به هلته د دین غلبه به نه راځي، هلته به ته خپل انتقام او بدل علي د مسلمان. دا جهاد دی. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام بیعت الرضوان د عثمان ابن عفان د بدل اغستلو دپاره کړی وه چې عثمان یې که وجلی موږ به جهاد به کوو. که عثمان نه یې وجلی بیا به جهاد نه وي. واقع چې کله عثمان ابن عفان جمدی راغی بیا نه و. نبی صلی الله علیه وسلم بیعت الرضوان دا نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو دلته کړی، خو دلته یو اهمه مسله بله ده او هغه دا ده دا نبی علیه الصلاة والسلام نه دی خبر چې عثمان جمدی دی، نه. ولې؟ علم غیب ورسره نه و چې په مرګ باندې خلکو نه بیعت هغه څه ګپ شپ خو نه واسي. نبی خبر دی اب صحابه کرام اسی تنگی را تنگی نعوذ بالله هیڅ خبره نه وه. لکه تقریبا د حدیبیې او د مکې په منځ کې داسې 12 کیلومتره فاصله ده. اوس هم حدیبیې د مکې سره بالکل جوخ دی. نیمه حدیبیې په حرم کې ده، نیمه د حرم د حدود نه بهر ده. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم مکې معظمې دومره نږدې دی، 12 کیلومتره فاصله ده. او بیا هم نبی علیہ السلام نه خبر چې عثمان جمدی دی او که شهید شوی دی. د دې نه معلومیږي دا چې علم غیب خاصه د الله پاک ده. د غیب نه الله خبر دی او پیغمبر خبرو نه وي. نو چې پیغمبر په غیب نه پوهېږي نو پیریان څنګه پوه شولو، تعویزګر په څنګه پوه شولو، او کوټګر څنګه پوه شولو، خاپیرو والا څنګه پوه شول، او پالګران او توتیان والا څنګه، نجومیان څنګه پوه شو. خړسرو تاسو د 15 صدۍ مسلمانان تاسو رسنه خبر یې خپل غلو امتیازونه نه خبرو. خلکو قسمتونه ګوري، اول د خپل تندې قسمت ګوري، ستا په دې کې کم دوزخ لیکلی دی.
تب کم دوزخ ته تایوزونه کوي خلکو لا او خلکو لا پالونه ګوري ځکه دا چې خلک به دوزخیانی څوک په علم غیب خبرې کوي د دې وجې ما یو روایت کتلی دی که څوک داسې تېروتیانو لا تابعزګرو لا خاپرو وغیرهځي دغه په غیب باندې دی یقین ساتي نو د ده 40 ورځو پورې د ده الله پاک توبه نه قبلوي وایي دومره غټه ګناه ده هلکې څوک ګناه وکړي که نه فورا توبه بس الله وایي قبلومې یو حدیث پشته دی چې داسې فرد الله پاک دومره غصه دی 40 ورځې د ده را دخلي توبه به الله پاک نه قبلوي دومره غټه ګناه ده مونږ ټول خلک د خلکو ته روان نبی علیه السلام سره غیب و علم نه و ځکه بیعة الرضوان شوی دی بهرحال اندازه وشوله نبی علیه السلام ته د صحابو د ایماني جذبې ډېر لوی ایماني جذبه وه او ډېر لوی دغه و د نبی علیه السلام په وینا باندې د صحابه کرامو ډېر لوی اعتماد و بهرحال بیا وروسته پته ولګېدله چې عثمان ابن عفان رضی الله شهید شوی نه دی جمدیر او سهیل ابن عمر دا وروسته مسلمان شوی په دې وخت کې نه و دا مسلمان د نبی د مکې خلکو مذاکراتو دپاره راولېږلو او نبی علیه السلام صحابه مسلمانانو ته مبارکباد ورکړو مبارک هم شي اسانتیا رانله او د هغوی د طرف نه چې دی سړی راغی مذاکرات کېږي هغوی ورته یوه نقطه کړې وه د مکې خلکو مذاکراتو له ځي خو زموږ دا خبره په اول سر باندې وي چې عمرې له به نه راځي نور مذاکرات کوه دې پاڼې به عمرې له نه راځي ځکه دا خبره هغوی ځان ته پښتو ودرولې وه چې دا راشم د به خلک پیغور راکړي په علاقې په زور یې درنه عمره وکړه که ونه کړله بهرحال جاهلانو ناپوهتیا وه دا د نبي علیه السلام د صحابو قربانۍ د نبي صلی الله علیه وسلم د حالات څومره سخت حالات صحابه کرامو ته موږ خو چې سهار سړی جمع لمونځ نشي کولی دا به څه مسلماني سړی پنسي نشي پورته کولی دا به څه مسلماني سړی مسواک نشي استعمالولی دا به څه مسلماني سړی پخې لاس ډوډۍ نشي خوړلی دا به څه مسلماني هلکه پخې اړه خوده شه دا هم نشم کولی مسواک هم نشم والی پنسي هم نشم پورته کولی نو څه کولی شي بس د حلوا دیګ خواته کښېنم ښه غټه غټه نوڼۍ د حلوا کوه جنت ته به ځم بس حلوا خوړلی چې نور څه کولی شو دا په حلواګانو به نه خلاصېږو ډېر سخت دی صحابه کرامو ډېر سخت ژوند تېر کړی دی الله پاک موږ له په اسلام باندې او په نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا